زه د شنګلې یم او شنګله کې اوسېدونکی چې کوم یم بیا د مارتونګ یم او نن سبا چې دی نو زه په رستم ته یو ملګري له راغلی یم. دا د چمړې کټونه دي، هغه راغوښتلی وم په ډېر سود باندې. دا هغه له مې جوړ کړلې او نن مې درېیمه څلورمه ورځ مې ده چې دلته کې یم. او دا د چمړې کټ چې کوم دی دا موږ جوړو. نو کټونه خو مختلف جوړېږي، هر شي نه جوړېږي کټ. او دا داسې شی دی چې لکه دا د عمر په لحاظ سره هم ډېر ښه لکه او ګرمۍ کې د دې ښایست دا دی چې دا یخي ګرمۍ کې ډېر زیات ښکلی یخي. نو دا د میخې د څرمن نه زیات لکه ښه جوړېږي. نو د څرمنې خو ډېرې غواګانو پکې تم دي، د غوایانو پکې تم دي، خو اصل کې د میخې څرمن نه ډېر ښه جوړېږي. نو دا د میخې چمړه چې کومه ده دا موږ له یو کس راوړي او بیا ته مطلب بیا موږ صفایي د دې وکړو په چوړکۍ باندې او د هغې نه وروسته بیا موږ د دې نه ریزې وباسو. د هغه ریزو نه وروسته بیا چې کوم دی نو بیا کټ تیار شي. نو د هغه مطلب دا چې بیا د هغې لکه یو ورځ نیم چې وشي نو هغه بیا لږ ونې ټکول غواړي چې پلین ته شي. نو هغه وټکېږي ډېر ښکلی شي. بیا پکې څلور پنځه ورځې بس استعمال نه دی پکار، څلور پنځه ورځې بعد بیا ځان یو سړی استعمالوي. او د عمر په لحاظ سره چې کم دی نو دا لکه چې خوا بازو یې مات نه شي نو دا تقریبا د 100 کالو پورې زندګي کوي. ډیزاینونه خو پکې د جي ډېر شی دی په قسمونو لکه 50 کټه هغه جدا جدا مختلف به راځي د څرمنې په کټ کې. دا نور خو چې کوم دی پټ شو یا سلیپ شو دا موږ هم جوړو لکه په دنیا. خو څرمن لکه دا چې څرمن ډېر ښه شی دی دلته کې دا ښه ستاسو خوښ ډېر خوښوي. زموږ د خلکو ته خو دومره احساس نشته هلته کې شی ډېر زیات دی که نه. او ستاسو په دې غاړه باندې لکه ډېر خلک خوښوي لکه دی. زه خپل والد صاحب سره ګرځېدو بیا پکې هغه وفات شو بیا موږ ځان خپل وروڼو سره زده کړو بیا موږ ځانه ګرځېدو. نیکه سره پکې ته موږ ګرځېدلي وو لکه یاره په یو کټ باندې چې یاره داسې کټ چې جوړی لکه نن سبا چې موږ دلته جوړو نو دا یو ورځ کې یو کټ جوړېږي. نو هغې وخت لږ کم کېږي که نه. د وخت لکه دا خو لکه دا چې لکه دا خو چې موږ د هغه ځای نه هغه راغوښتلي خو په دې وجه باندې چې یاره دا یو قسم نه یو سود والا یو کار وشي که نه. او نو د دې وخت زیات کوي. کټمل مټمل پکې د هېڅ شی پکې تم نه کېږي. بس چې خپه بازو یې غلطه مات نه شي. دا لکه داسې شی دی چې لکه دې کې څه ملاوټ نشته. دا څرمن ده سهار میخه لاله کړله دمونه څرمن راوړه موږ د هغې نه کټ جوړ کړو. بس دې کې نه څه ملاوټ پکې ته نه شي لکه چې یاره ملاوټ ته پکې نه صفا سوتره شی دی. بس جی موږ د خیبر پښتونخوا لکه ضلعو ته ځو اورې او هلته کې موږ ډېر کارونه کوو. بونیر کې موږ کړلی جي او مردان صوابۍ ته پکې ته موږ راغلي وو. نن سبا خو موږ رستم کې وو جي او سوات کې پکې موږ ډېر کارونه کړلی. شنګله خو چې زموږ شنګله دا هغلته کې خو مستقل کېږي لکه دا کار